بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 78 دی او قانون نمبر 11 دی. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. نن به موږ د نون تنوین قانون وایو. نون تنوین څه ته وایي؟ ما درته لیکلي دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي. دو زبر تم نون تنوین وایي، دو زیر تم نون تنوین وایي، دو پیش تم نون تنوین وایي. اوس د دې نون تنوین کوم قانون دی دغه موږ خلاصه وایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر یو داسې تنوین چې ما قبل حرف مفتوح وي، نو داسې تنوین د وقف په حالت کې په الف بدلول کثیر دي او حذف کول قلیل دي. دا حکیمن دی کنه حکیمن، دا په اصل کې ګوره داسې دی ښه حکیمن دا اصل کې داسې دی. نو ګورې دې ته نون تنوین وایي. دا حکیمن اصل کې داسې دی خو لیکل کېږي داسې ګورئ حکیمن دو زبر سره لیکل کېږي حکیمن. نو دا چې کوم دو زبر دا هم حکیمن ویل کېږي او دا چې دلته کې کله پر میم باندې یو زبر دی او نون تنوین ورسره دی دا دې ته داسې لیکل کېږي خو داسې کله هم نه لیکل کېږي. اصل کې داسې دی خو ویل کېږي به همیشه دو زبر سره حکیمن. دا وګورئ د دې نون تنوین نه دی، نون تنوین د دې نه ما قبل دا زبر دی، د میم باندې زبر دی کنه. نو دا نون تنوین چې په الف سره بدلول دا کثیر دی او حذف کول قلیل دی. یعنی 99% په نون دا نون تنوین په الف بدلیږي، 99% دا نون تنوین په الف بدلیږي او 1% چې دا یعنی په د باندې وقف کې په حالت کې دا ساکن کېدل دا قلیل دي. 1% چرته فصل کې 1% به څوک د حکیمن چې دا به چرته فصل کې 1% خلک هغه به وقف کې حکیم وای او 99% خلک به حکیما وای. نو دا نون تنوین چې دا په الف سره بدلیږي ځکه چې ما قبل میم باندې فتحه ده دي شو. نو دا حکیمن چې کنه حکیمن دا به داسې ویل کېږي حکیما به ویل کېږي. 99% حکیما ویل کېږي. غفورن دی غفورن دی نو دا به غفورا ویل کېږي غفورا ٹھیک شو. غفورا دلته کې به الف ویل کېږي د وقف په حالت کې، یعنی د وقف د وجې نه ٹھیک شو. او غفور با 1% خلق به غفور وای، 99% خلق به د وقف د وجې نه غفورا وای. غفورن به څنګه وایو غفورا. رؤوفن به څنګه وایو رؤوفا ٹھیک شو. دا خو یو شو. او هر یو داسې تنوین چې ما قبل حرف مضموم وي یا مکسور وي نو داسې تنوین د وقف په حالت کې حذف کول کثیر دي. 99% خلک حذف کوي او د ما قبل حرف د حرکت مطابق په حرف بدلول قلیل دي لکه حکیم او حکیمن دی کنه. دا حکیمن په اصل کې داسې دی حکیمن دا حکیمن داسې ویل کېږي لیکل کېږي حکیمن دو پیش سره او دا حکیمن چې دی کنه حکیمن دا داسې اصل کې داسې دی خو لیکل کېږي داسې دو زیر سره حکیمن. دا نون ورسره بیا نه لیکل کېږي، صرف د نون په ځای باندې دویم زیر ولیکلی شو حکیمن ٹھیک شو. نو ګورئ دلته کې اوس وایي چې کله د حکیمن د وقف په حالت کې 100% خلک به حکیم وایي. حکیم دا میم به ساکن وایي ٹھیک شو. او حکیمن به خلک حکیم وایي. 99% خلک به حکیمن به څه وایي حکیم دا میم به ساکن وایي. او حکیمن چې دی کنه دا به 99% خلک حکیم وایي د وقف د وجې نه حکیم به وایي، دا میم به ساکن کوي. او 1% خلک به حکیمن دا چې کوم د ما قبل مضموم وي د نون نه ما قبل مضموم وي نو دا به 1% خلک داسې وایي داسې حکیمو او دا حکیمن چې دی کنه دا به حکیمی وي
وای دا یا با دا یا چې دا په یا سره بدلای دا نون با په یا سره بدلای ځکه دا میم لاندې زیر دی نو 1% خلک به حکیمی وای ګورئ حکیمون یا حکیمین حکیمون او حکیمین دا دو پیش او دو زیر والا تنوین دا وقف د وجنا 1% خلق با دا نون نه دا نون تنوین دا په واو سره بدلای حکیمون کې با دا نون تنوین په واو بدلای یعنی د نون تنوین په ځای با 1% خلق واو وای حکیمو با وای او حکیمین دا حکیمین اصل کې داسې دی د دې یا د نون ساکن په ځای د نون تنوین په ځای باندې به یا ساکن راوړي یا ساکن حکیمی با وای حکیمی داسې به وای ٹھیک شو خو 1% خلک به چرته داسې وای حکیمی او حکیمو به وای دا نون تنوین با په حرف علت بدلای چې کله د نون تنوین نه مخکې حرف باندې پیش وي نو دا نون تنوین به په واو بدلای حکیمو به وای او چې کله د نون تنوین نه مخکې زیر وي نو دا نون تنوین په ځای باندې به یا ساکن وای ځکه چې مخکې حرف باندې زیر دی حکیمی به بیا وای خو دا به 1% خلک وای ٹھیک شو او 99% خلک به حکیمون نه حکیمون دا به ساکن کوي حکیم به وای حکیم او دا حکیمین به حکیم وای نو 99% خلک یعنی کثیر نه مراد 99% خلک او قلیل نه مراد چې 1% خلک وي هغه به د حرف علت باندې به بدلای دا نون تنوین به په حرف علت بدلای ٹھیک شو بیا ووري هر یو داسې تنوین نون تنوین چې ما قبل حرف مضموم وي هر یو داسې نون تنوین چې ما قبل حرف مضموم وي یا مکسور وي نو داسې تنوین د وقف په حالت کې حذف کول کثیر دي حذف کول داسې تنوین به حذف کې ختمه وي او د ما قبل حرف د حرکت مطابق د ما قبل حرف د حرکت مطابق په حرف علت بدلول قلیل دي قلیل معنی لږ وخت 1% خلک لکه حکیمون په ځای باندې حکیم ویل او حکیمین په ځای باندې حکیم ویل دا قلیل دي او حکیمون حکیم او د حکیمین په ځای باندې حکیم ویل دا کثیر دي یعنی 99% خلک به د حکیمین چې دی کنه دا 99% خلک به په دې باندې وقف کوي دا حکیم ویل او حکیمون چې دا 99% خلک حکیم وای حکیم ٹھیک شو حکیمو بنوي او حکیمی بنوي دا به حکیم وای حکیم نو ما خو تاسو وی چې دا حکیمون نه حکیمون دا په اصل کې دا څه دی ګوره حکیمون نو دی نون تنوین وای نون تنوین دا ورته ځکه وایي چې دا حکیمون نه دی حکیمون دا مونږ لیکو داسې نه اصل کې خو داسې دی که نه حکیمون دی که نه خو لیکلی کېږي به داسې ګورئ حکیمون دو پیش سره به لیکلی کېږي حکیمون به لیکلی کېږي نو کوم دو پیش وي پې نو بیا به دا نون ساکن اواز په آخره کې راځي او که نه ته یې په لفظونو کې لیکم نو بیا به دا نون ساکن په آخره کې راځي حکیمون داسې لیکلی کېږي خو ویلی کېږي به دو پیش سره حکیمون به ویلی کېږي ٹھیک شو نو د دې نون تنوین نه مخکې حرف پیش دی مخکې حرف باندې پیش دی مخکې حرف میم دی ٹھیک شو نو د وقف په حالت کې 1% خلک دا نون نه دی دا په واو ساکن بدلای 1% خلک او 99% خلک دا تنوین نه دی دا ساکن دا هم ساکن کی بس دا به حکیم وای حکیمون نه به دا به حکیمون په ځای باندې به حکیم وای دا هم ساکن ٹھیک شو او حکیمین دی حکیمین نو دا په اصل کې لیکل کېږي داسې حکیمین خو 99% خلک به دا حکیم وای حکیم نامین به ساکن کوي او 1% خلک به دا نون نه دی دا نون د دې په ځای به یا ساکن لیکي داسې به لیکي حکیمی ٹھیک شو نو دا زموږ سره د نون تنوین والا قانونو
نون تنوین په قانون باندې که کم طالب یا طالبه یا داسې ملګری وي چې هغه مدرس وي او په دغه باندې صحیح دماغ نه خلاص شوی نو ماته بیا لاندې کمنټ کې ویلی شي. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.